وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه بصر استاد ظلم نویر کمر نلے پجندوں کے حساب ندے. قابل احترام شخصیات د ټولو نه مخکې په دې غم کې د مسلې کړم او ضرورت څه دی؟ زه هم دعا او تعزیت ترالم، ته هم دعا او تعزیت ترالی. نو دا د مسلې ضرورت پکې څه پیدا شي؟ دل کے کانوں سے سنتے جاؤ. زمون مشران بھی تعلیم و خیار او دانا خلق وس خلق وی زق تعلیم یافته ما زق قابل یم زم تر ډسکوالیفاید پدې غم کې د مسلې بنیادی محور دا دی چې غمزفر کورنۍ له شل منټه د مشي. دویمه مسلمانان د دین یو مسله ووري او حضور فرمایي چې د دین یو مسله ووريدا د سلو رکعات النفل عمره ثواب دی وشو. دریمه دا هغه مسلې هغه ثواب مرده ته وبخلی شي. څلورمه دا هر نیک عمل لپس الله دعا قبلوي. نو ټول مسلمانان ورته په جمع کچکول ونیسي او زما د مذهب کتاب هدایه لیکي الاجابت فی الجمع ارجا. د جمع په دعا کې د قبلې دو زیات امید دی. نو ټول ورته د جرګې په حیثیت سره لاس پورته کړي. نو چې څوک زیغې لاړ شي چې څوک یې سارېږي ایثار شي. پنځمه په دوران د مسئلې کې ستا ضرورت پیش انسان عاجز دی. شوگر دی، پیشاب و تکلیف دی، بل ضرورت دی. غلی پاسه اوسه په دعا کې لاس اوچتول د آدابو د دعا نه ده. پړه چې وایه الٰه دا مرحوم وبخې او زه په مخه دې خاص. زما ذهن مشوشو. مصالیات صاحب راته چې خامخا د څلور خبرې دا میاشت د ربیع الاول ده. د حضور پاک په سیرت درته د څلور خبرې کوم او بیا به د خپله خبره د موقع او محل سره د دې تعزیت سره جوړاو کوم. د ربیع الاول د ربیع الاول ولې وایي؟ ربیع ویلی شي بهار او سپرلي ته. د رحمت للعالمین د تشریف آورۍ نه مخکې په ټول کائنات باندې خزان پروت و خزان.
او کله چې محبوب تشریف راوړو په ټول کائنات باندې بهار او سپرلی راغی. ځکه دې میاشتې ته ربیع الاول وایي. شاعر ځکه وایي وی ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. وی چې د دواړو جهان واقع شهین شاهد وایم جناب محمد رسول الله تشریف راوړی. نو موسم د بهارو او په ټول کائنات باندې بهار او سپرلی راغی. او په موسم د بهار او د سپرلی کې محمد رسول الله راغی. د هندوستان یو هندو شاعر د هندو